قال ویلی دی بسم الله الرحمن الرحیم امام محمد صاحب په جامع صغیر کې چې په ان خرج الى غیر تلك البلده هغه لباس وطن چې دغه صاحب المال چې اوس لباس دی ورته متعین کړي چې دا اشاره سبب وزیر نه دی ووت پاشتراس لباسو نه یرانی لباس یو شی زمین لباسو د زمین کیږي وکانه کیږي ذالک دغه شی له هو د فرض د کیږي او له هو رب هو ګټه هم لباسو د ولي لانه تصرف لباسو بغیر امره لباسو بغیر د امر د امیر لباسو تصرف وکړي وان لم يشتري کې چیر لباسو را دی وي نشي حتی رده لباسو الى الكوفه ابيدي او کوفه ته لباسو چې هغه د معلوم کړي و لباسو دا شا واغه ته لباسو دا شی په ترارت کې ابيدي وهي لباسو التي هغه لباسو عينها د کوفه مغشارو چې د ترن کړي او ګوري اصل لباسو بخلاص د زمانه سره کان مودا لکه لباسو مودا اذا خلفت الوديعه چې هغه ټول لباسو د دې ودیعه حفاظت کوي د کوچ په شار کې هغه په چلاخ کې وکي بچ کوچ تراوي نو څومره ترکه لباسو مخالفت یې پرې شوې نو خبره به دغه نسته زمانه سره باندې ورجعت لباسو المال مزاربه مال بت لباسو راجيس مزاربه على حاله پر خپل حال لبقائه لباسو في يده يوجد لباسو د بقا د لباسو په لاس کې د مزارب بلا اقتصادي کې لباسو په امر کې عقد سره وکذا ازاره د بعضو لباسو کې د بعض لباسو د سوچ رارت کې وشترت لباسو به بعضه په مصر یو څه لباسو پیسې د مال هغه چې غیر رارت کړی دی وطن ته او یو څه باندې لباسو بیا په داشات لباسو شیرانی وکړ کې د المردود والمشترى في مصر على المزاربات لما قلنا ثم شرط لباسو الشراء هنا بابای د زمان د پاره خالي شرط ولګوي شراء ورپکین لباسو دغه دی و الا مشتری کیرا نه وي وهو روایت جامع صغیر دی و په کتاب کې د مزاربت لباسو زمين او حس لباسو زمين کې د مزارب به نفس الاخراج شی دوره په هغه شار کې رانی وي یا نه دی رانی وي چې خالي دغه شار لباسو د عمل مزاربت وېستي چې د پیسې دی بس نه په زمين دی والصحيح دادي چې انه د لباسو چې ان بالشراء يتكرر الزمان فلانی ول سره په بل شار کې زمان مکرریږي او دغه چې په نفس اخراج سره زمان لازميږي لزوال احتمال الرد بابيدي واللباسو هغه احتمال د رد لباسو الى المصر ته الذي عين حس لباسو چې د معین کړی د لباسو هغه پر د زائل شو اما الزمان لباسو هر څه چې زمان په وجوبه به نفس الاخراج هغه په نفس اخراج سره چې د ماضي او بل وطن ته وېستي بس بالات لباسو زمان راځي وانما شرط لباسو په جامع صغیر کې امام محمد صاحب لباسو شرط کې شراء تکرر د پاره د تکرر د زمان د اصل وجوب د اصل وجوب په نفس اخراج سره دی وهذا بخلاف ما اذا كان لباسو کې وتویر ضرب المال ولا علاقه دې شرط په د پیسې د کومه تشتری لباسو چې ته په دې سره نیول کې په سوق کوپا خاص په عین بازار کې د کوپی حيث لا يصح ان تقييد لباسو تقييد سيكيجنا لان المثل بابید مصر چې د معت تباین اطرافه سره لباسو د تباین د اختلاف د اطراف چې یو طرف یو خاطر دی بل طرف بل خاطر دی بل طرف بل خاطر دی ک بقعه واحده د شدې لباسو لکه یو مکان او یو ځای فلا يفيد لباسو التقييد نو تقييد لباسو چې دی هغه فائدہ نه کوي الا اذا صرح بالنهي کې په نه سره تصریح وکړه څنګه وکړه به انکار ویول اعمل فی السوق ته خاص په بازار کې لباسو د کوپی په دې سره کار کوه ولا تعمل في غير السوق په دې اطراف کې مکوه يعني وصرح لباسو بالحجر والولايات لباسو تصرفنا اليه ودته مفوض ومعنى لباسو د تخصيص ودادي ان يكون چوتوي على ان تعمل كذا تبر لباسو د پلانې کار پکې او په مکان کذا یا به پلانې ځکه لباسو د کار پکې وکذا اذا کار کې ول خذ هذا المال دا مال سره واخله تعمل به في الكوفه لانه حسن لباسو دا تعمل في الكوفه دا تفسير له حسن لباسو دي عمل د تفسير دي او قال يا ول تعمل به في الكوفه تصل لباسو عمل کا وصل لباسو په کوفه کې لان الفاجر په د عمل کې للوصل هغه د فار د وصل د مدخول ده په ماکب سره او قال خذ حسن لباسو بالنسبه بالكوفه دا ګره د تخصیص لباسو الفاظ دي لان الباچ ده په بالنسبه لباسو للانسان اما اذا كان كول خذ هذا المال واعمل به في الكوفه نو په له در انداسته يعمل بها چې په دې کوفه کې عمل په وکي او په غیرها
په یعنی ځکه وامل ویلي لأن الواو للعطف واو خو د پاره د عطف دی نو په یسپیرو ګرځي به مزرة المشوره په منزله سره لباسو د مشورې چې زه دا مشوره در کوم چې په کوپه کې کار پکوا او که ستا داسې چې بل ځای ګټمن در باندې بیا بل ځای کوه ولو كانت لباسك رب المال ولا ان تشتري لباس من فلان تبه د پلانیست لباسو په لا پیسو سره نیول کوي وتبيع منه لباس او پر دې خرڅه بس په بازار کې سړی در شایمه پر دغه خرڅوا د دغه شان رانسه بټې پر دغه خرڅوا د دغه نور شان رانسه صحه تکید لانه مفيد لباس د پیدامن دي لزياده لباس سکته ابيدي د وجه لباس زیادت لباس اعتماد به پر داسې باندې في المعامله لباس په معامله کې بخلاف ما اذا كان لباس کې چیرو ولا ان تشتري بها چې تبس لباس په دې مضاربت سره لباس شان رانسي من اهل الكوفه اهل الكوفه کې خو بیا ټول خلک داخل او دفع مال لباس في الصرف یا لباس په بیا صرف لباس مال ورکی على ان تشتري به لباس من السيارفه تبد زرګران اوس لباسو د وټي والا څخه په دې شان رانسي وتبيع منهم لباس او پر دې به خرڅه فباع بالكوفه من غير اهلها دغه لباسو په کوفه کې خرڅلا وکړي دغه پیسو لباسو پر احد کوفه ونکي او من غیر سيارفه جاز رواني یعنی فائدہ د اول چې د لباسو چې تشتري من اهل الكوفه التقييد بالمكان یعنی په دغه کوفه کې لباسو رانسه چې د ارچاسي و فائدہ لباسو د ثاني چې وایته به رانسه لباسو د چر سيرفوسم التقييد بالنوع دا تقييد په نوع سره یعنی لباسو دا به صرف کوا بالا چې د ارچا سره کوي هذا هو المراد عرفا دا لباسو په عرف سره مرادي لا نست دا عرف په ماوراء ذلك لباسو په ما سیوا کې د لباسو عرف نست قال امام قدری صاحب فرمایلی چې وکذالک لباس ان وقت للمزاربت وقتا کې چیرې لباسو ته عند وقت وکي د مزاربت لپاره وقتا لباسو ته عند وقت چې په شپږ میاشتې د لپاره لباسو د مزاربت کوم یعنی وکړه د لپاره په مزاربت کوم بعینه یبتل العقد بمزه فتیری دو سره دغه ټیم بارت لباسو عقد مزاربت ختم شو لانه توکیل لباسو د لباسو وکالت دی نو په یتوقعتو لباسو بما وقته په هغه شی سره لباسو متعین کیږي چې د لباسو تعین پر کړی دی کته دا وخت نو څه پیدا کوي چې شپږ میاشتې لپاره واخلي ولې پیدا کوي او توقیت مفید دا تعین د وخت د فرد مظرفت پیدامن دی فانه تقید بالزمان د خپل زمان سره تقید لباسو نو زمانه چې تیر سي لباسو بل فائدت خپل مال په لاس ورځي نو پس واره کله تقید بالنوع والمکان نو د سوس لباسو لکه دا تقید لباسو په نوع او لباسو په مکان سره لکه د خوراکي شی بس لباسو پر انسي یا په کوپکس لباسو خرڅه بل ځای نه خرڅه په کوپکي به انسي په کوپکي به خرڅه قال امام قدری صاحب ویلي چې وليس للمضارب لباسو د مضارب د پاره نسته ان یشتري لباسو چې دی رانسي پابهري من د هغه چا لباسو یعتقو علی رب المال دا چې څوک رانسي چې هغه ازادي د لباسو پر رب المال باندې دغه پلان عمرې وي دغه ورور عمرې وي نو چې دغه پیسو راني وي خو د سی بل آزاد شو باندې د تاوان کوي لقرابت لباسو د وجود قرابت لباسو پر ازادي لکه پلان زوی او غیر هات لباسو د وجود غیر قرابت لکه هغه چې قسم اخستي لکه کدی مالک سوس لباسو د یو مرین هغه آزاد دي لأن العقد چې د لباسو عقد مضاربت وزع هغه وزع سودي لتحصيل الربح د پارس لباسو د ګټوالي لباسو د حاصلولو د ګټي وذلك لباسو د حاصلولو د ګټي چې د لباسو بل تصرف یې مرتن بعد اخرى په تصرف سره لباسو د سودا او د راجولو د خرڅولو مرتن یو وار بعد اخرى ورسته د بل وار ولا يتحقق لباسو فيه فابيدي نو متحققي لباسو د څوک فابيدي دغه لباسو تصرف مرتن بعد اخرى فيه په دغه مری کې چې پر مالک ازادي دي عد کې د وجه د ازادي دونو ابي څنګه خرڅ ولهذا لا يدخل لباسو في المضاربات لباسو په مضاربت کې داخلي جنا شراء ما د هغه لا يملكو لباسو بالقبض چې په قبض لباسو مملوک نه ګرځي کشراء الخمر لکه رانیول لباسو د شرابو و شراب المیتة لباسو یعنی نیول د یو شي لباسو په میتته سره دا لباسو په مضاربت کې داخل نه دي چا په بیع فاسد کې شی رانیوي هغه په مضاربت کې داخل دی و بخلاف البيع فاسد لباسو په خلاف لباسو د بیع فاسد سره لانه يمكنه لباسو بيعه لباسو بيع چې د لباسو هغه ممکنه ده بعد قبضه ورسره د قبض لباسو په بیع فاسد خو ملکیت حاصل دی
فيتحقق المقصود سلفاسو چې تحصیل لري د سلفاسو د حاصلېږي. قال امام قدری صاحب سلفاسو او فرمایله سوار سلفاسو ولو فعل سلفاسو کې چیرې دغه پیل وکړي په یې داسې څوک یې رانیوي چې هغه په رب المال باندې ازادېدي نو سوار مشتریان لنفسه د سلفاسو رانیونکي د خپل ځان دپاره سو دون مضاربت یې د مضاربت دپاره نه دی. لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري شراء چې کوم وخت سلفاسو دا موجود سي په داسې حال کې چې نافذ وي په مشتري یعنی کشنه یا لیونی نه وي نفذ علیه کالوکیل بالشراء اذا خالف چې د مخالفت وکړي د امر سلفاسو د چا د موکل بس هغه شی سلفاسو پر ده باندې نافذ. قال امام قدری صاحب سلفاسو فرمایلی دي چې په امکان سلفاسو په المال ربح کچیر په مال کې سلفاسو ګټه پیدا سوه لم يجوز له نه د سلفاسو د مضارب لپاره روا ان یشتریه سلفاسو چې دی رانیسي من هغه څوک یعتق علیه چې په د مضارب ازادېږي د ده پلار وي یا د ده ورور وي یا د ده زوی وي لأنه يعتق عليه نصيبه نو خو بس نصیب د ده سلفاسو بردستی سلفاسو پر آزاد سو پاپیږي ښه ویفسد سلفاسو فاسدېږي نصیب سلفاسو د رب المال د رب المال نصیب سلفاسو فاسد سو ځکه نو خو هغه نیمه خوا آزاد سول د امام صاحب پر مذهب باندې او نیمه خوا سلفاسو پاته سول نو هغه نیمه خو نه خرڅېږي او نه سلفاسو هبه کېږي او نه سلفاسو صدقه کېږي او یعتق یا که سره ازادېږي علی الاختلاف المعروف مابین کې د امام صاحب او د صاحبانو سلفاسو په تجزیه کې سلفاسو د عتق او په عدم تجزیه کې فیمتنع عن تصرف فلا يحصل المقصود سلفاسو مقصود چې ربه د هغه حاصلېږي نه. وإن اشتراهم کچیر د مضارب سلفاسو د هغه څوک رانیول چې پر ده ازادېږي ضمن سلفاسو مال المضاربت یې دا مال المضاربت چې پکې مصرف کوي د دې سلفاسو دی ضامن سو لأنه يصير مشتريا سلفاسو للعبد دې سلفاسو وګرځي مشتري سلفاسو د عبد فيصير بالنقد فنقدولو سره سلفاسو من المال المضاربت سلفاسو په هغه صرف ضامن سو. وإن لم يكن في المال ربح کچیر په مال کې ګټه نه وه بیا خپل پلار هم رانیوي چې سلفاسو خپل زوی هم رانیوي چې سلفاسو خو نه دی مالک نه دی مالک بل څوک دی هغه رب المال دی رب المال خو بیا د ده هېڅ نه دی. جاز ان یشتریهم سلفاسو جایز دی چې رانیسي سلفاسو دغه څوک لأنه لا مانع سلفاسو من التصرف اذا شرکت له سلفاسو مضارب د شرکت نسته فيه سلفاسو په دې مال کې لیعتق علیه چې په ده آزاد سي. فإن زادت قیمتهم سلفاسو بعد الشراء که چیرې رانیوله سلفاسو وروسته قیمت زیات سو ګټه پکې راله بعد الشراء عتق نصیبه منه پاپیږي هغه سلفاسو د ده نصیب چې د دغه سلفاسو رئیس و هغه سلفاسو بالا چې شي سو پاپیږي آزاد سو لملکه بعض قریبه سلفاسو د بعضې قریب خدای مالک سو ولم يزمن لرب المال شيئا رب المال سلفاسو د شي هم دی ضامن نه دی ولې لأنه دا صنع من جهته د ده طرف خلص عمل نه دی راغلی په زیادت کې د قیمت دا خو خدایي کارونه دي. ولا سلفاسو په ملکه الزیادت نه سلفاسو د ده په ملک چې د زیادت دی مالک سو په هغه کې خو هم سلفاسو د ده هېڅ کار نشته لأن هذا شیء یثبت من طریق الحکم دا خو یو شی دی ثابتېږي سلفاسو د طرفه سلفاسو د حکم د عقد فسواره نو وګرځي کما اذا ورثه سلفاسو لکه یو سړی سلفاسو وارث سي د دې من یعتقو ما غیره سلفاسو سره د بل چا په میراث ورپاته سي انا د دې حصه په ازادېږي مګر د بل شریک لپاره ضمانت نشته د بل وارث لپاره. ويسعى العبد سلفاسو عبد چې دی هغه به سلفاسو سایه کوي په قیمت نصیبه په نصیب کې د رب المال منه سلفاسو د دغه څه د امریس چې د څونه نصیب دی په هغه کې به د څه کوي دی به سایه کوي ولې لأنه احتبست مالیته سلفاسو مالیت د مرید سلفاسو چې دی دا بند سو عنده په نزد د مرید مال سلفاسو د دې رب المال نو په یسعى به کما په وراثت لکه وراثت کې چې دغه صورت دی. قال ولید سلفاسو امام محمد صاحب سلفاسو په جامع صغیر کې چې په امکان مع المضارب کچیر سلفاسو سره د مضارب او الکم سلفاسو زر درهم بالنسبه په نیمه ګټه سره پشترا سلفاسو مدرانی وی بها سلفاسو په دغه پیسو سره په زر درهم جاریتن قیمتها سلفاسو الکم چې دا قیمت سلفاسو زر درهم وو په وتی ها سلفاسو د امین سلفاسو قرار وتی کړ فجاءت سلفاسو بولد سلفاسو په اولاد را تک وکي یساوي الفن سلفاسو چې هغه برابر د زر درهم وسو فدعاه د دعوا وکړه سلفاسو دی ول چې دا سلفاسو ما طرفه صدې باغیری انو د سلفاسو نسب ثابت ثم بلغت قیمت الغلام سلفاسو قیمت سلفاسو د مرید چې هغه ورسېدي 1500
و 15 ساوت شا او حال دا لباسو المدعي چې دا دعوا لباسو د دې ریوالي کړی دی موسر لباسو د غنیم وو فإن شاء رب المال کده رب المال خوښه سوله استسأل غلامه في 2250 ابيني په زر کې او لباسو په 2.5 کې ځکه 2.5 ګټه خو د هغه سوله 15 لباسو ته ورسېدي وإن شاء لباسو اعتق لباسو د آزاد ووجد ذلك دادا ابيني په دې مسله کې لباسو ډېر زیات څه هغه ذکر کوي هغه داني چې ان الدعوات هغه چې لباسو دغه دعوا وکړه لباسو چې دا زما اولاد دی او نسل یې د ثابت سو دا دعوات صحیحه لباسو په ظاهر حملا لباسو على فراش النکاح د وجه د حمل کولو د دعوی پر فراش باندې لباسو د نکاح چې دا په نکاح حمل چې د به د اساس لباسو راځي مخکې په نکاح کړي لكن هو لم ينفذ په دا دعوت چې لباسو دا یې نافذ نه ده لفقد شرطه وهو الملك ده مالک نه دی دا مور یې کابېږي يعدم ظهور الربح لباسو ربح ښکاره شوی نه ده يعني كل واحد منهما عن الأم والولد لباسو مستحق برأس المال فالظرف في اليوسف لكمال المزاربات إذا صار أعيانا لكمال المزاربات أعيان وجرجير لباسو تعلون فرانسي كل عين منها هر عين لباسو يساوي رأس المال در رأس المال سر برابر بي خدا يظهر الربح ربح ښکاره کېږي نه ربح هغه ښکاره کېږي چې دغه پیسې نه جوړې شي لکه اول پټ ورکول شوي شا کذا هذا فإذا زادت قیمة الغلام الآن چې هر وخت لباسو ښکاره سو قیمت لباسو د چا د بریس لباسو ظهر الربح پاپیری ربح لباسو ښکاره سوله فنفذت الدعوات السابقه بخلاف ما اذا اعتقد لباسو الولد كمضارب لباسو آزاد کی ثم ازدادت لباسو القیمت قیمت لباسو بارد د ولد زیات سو لأن ذلك لباسو د اعتاق چې انشاء العتق کې داس لباسو انشاء لباسو د عتق ته داس لباسو ازادېدو فاذا بطل لباسو چې باطل سو لعدم الملك لا ينفذ بعد ذلك بحدوث الملك اما هذا دا و چې د لباسو د سوای پاپېری دا اخبار لباسو دا اخبار دی پاپېری د هغه شي چې هغه لباسو مخکې لاس لباسو د طرفه څخه لباسو د دې ژړېدل شوي دي نو فجاز ان ينفذ لباسو عند حدوث لباسو ملکي كما اذا كان لباسو لکه اقرار چې وکي به حریت لباسو عبد غیره پاپېری یو پلاس لباسو په حریت عبد لباسو د غیر پلا اقرار وکي چې د پلانیس لباسو برای شي دا د آزاد کړی دي ثم اشتراه لباسو بیا رانیوي پاپېری نو بارت لباسو چې رانیوي د ستس لباسو آزاد دي ځکه لباسو د حریت څخه اخبار وکي فاذا صحت الدعوت چې دعوت لباسو صحیح سو وثبت النسب لباسو نسب ثابت سو عوتك الولد لباسو ولد آزاد سو لقيام ملكه پاپېری په بازي فباز کس لباسو د ملک قائم دي ولا يزمن لباسو زمين کیږي نه په دې لباسو ولد کې یا رب المال شيئا من قيمه الولد ولي لأن عتقه لباسو آزادواله چې ثبت بالنسب والملك لباسو او په سبب د ملک پاپېری والملك لباسو اخرهما لباسو ملک لباسو اخر دي نو چې د په ملک را دي لباسو بار د آزاد په اضافه الیه و دې ملک ولا صنع له فيه په دې ملک لباسو د څه څه واسطه خدای پاک به قیمت را زیات کړی وهذا زمان اعتاق دا زمان لباسو د آزادولو دي فلا بد من التعادي دا به خامخات لباسو د طرفه یو تجاوز زی بیا به زمان کې راځي ولا موجود لباسو دا دغه چې دی دا تعادي لباسو د طرفه سره د لازمه سره نه ده او تعادي کړی د قیمت خدای پاک زیات کی بحث